کتونکو الف خان شیرپوی یم تاسو ته د پته وي چې بله ورځ موږ اوډیګرام سکول ته تللو که چې په تورنځو کې دی چې څنګه ما هغه ویډیو شروع کوله ورتلمه نو دا ماشوم مخې ته راغی د دې ماشوم د کپړو ته وګوره دا اوس هم شلېدلي دي خو دغه بوټان چې کوم دی نو هغه چولټ شلېدلي وو نو ده ته مو وویل چې یاره ته خو ماله دفتر ته راشه خو تپوس یې کړی دی ماله دې دفتر ته راغلی دی ورسره دوه نور کسان هم دي نو چې هغه دوه نور کسان دي نو هغوی له هم جرسۍ دې وکړې که نه جرسۍ واخیستې که نه نو هغوی هم ورسره راغلي دي او د ده هغه بوټان چې وو نو د هغه بوټانو په ځای باندې دا ونیسه دا داسې بوټان دي چې دی به پکې لږ ګرمي او ورسره چې کوم دی نو دا دې پکې څه راواخیستل کپړې ښه دی رور لپاره کپړې راواخیستې او د رور لپاره یې پکې بوټان هم راواخیستله او دا جرسي تر وباسه بچې دا جرسي دغه که خیر تا کیبرې ته نه راغلم ته د ده د وجې چې کوم دی نو دا ښکلې جرسي چې کومه ده هغه بله لږ پکې ځان له جرسي خوښه کړه دا ولې بچې نو خوشحاله اوسه وخانده لکه بس غریبانان دي پلار یې مزدورکار دی خواري کښ دی چې هغه سکول کې نور هم داسې ډېر ماشومان دي چې بوټان یې دغه دي داسې څوک وي چې دې ماشومانو له سویټرې بوټان جرابې بندوبست کوي نو خو موږ له الف خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن له نه ورکوي نو ډایرکټ یې اوډیګرام تورنځو پرایمري سکول ته خو موړی شو ماشومان په خپلو مرستو کې داسې یاد وساتي